محمد رسول الله ویلې 4 ښځې به په جنت او 4 ښځې به په دوزخ کې وي. هغه 4 ښځې چې په جنت کې وي هغه دا دي: اوله پاکلمنه میرمن چې د الله رب العزت او د خپل خاوند پیروي کوي. هغه ښځه چې د الله نه ویریږي هغه به پاکلمنه وي، هیڅکله فساد ته مخه نه کوي. هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت او پیروي کوي هغه به هم پاکلمنه وي، هیڅکله به فساد او منکر ته مخه نه کوي. دا ښځه هم جنتي ده. دویمه صبر کوونکې او قناعت کوونکې میرمن، که خاوند لږ ورته راوړه یا ډیره یې ورته راوړه په هغه باندې صبر وکړه، قناعت یې وکړه. شور او غوغا یې په کور کې جوړه نه کړه لکه نن ورځ چې په ځینې کورنیو کې موږ وینو. دا ښځه هم جنتي ده. دریمه ښځه چې هغه جنتي ده چې د خپل د خاوند په نشتوالي کې د هغه پرده ساتونکې ده، او بل دا چې د خاوند په مال کې خیانت نه کوي او د خاوند په مخه کې هغه چپتیا غوره کوي، خاموشه وي. دا ښځه هم جنتي ده. څلورمه ښځه هغه میرمن ده چې د هغه خاوند وفات شي، هغه سره کوچیان واړه یتیمان پاتې شي، دا بل خاوند نه کوي او د خپل اولاد ښه سالمه تربیه او روزه کوي. که د دې په خاوند کولو باندې د دې د اولاد تربیت د اولاد اخلاق خرابیږي نو دې ته نکاح غوره نه ده. باید چې د خپل د اولاد سالمه تربیه وکړي، او که د اولاد روزنه او تربیت بل څوک کوي بیا کولی شي چې بل چا سره دا نکاح وکړي. او هغه 4 ښځې چې محمد رسول الله ویلي چې هغه به په جهنم کې وي. اوله هغه میرمن ده چې د خپل خاوند ته بد رد وایي، د خپل خاوند ته ناولی، د خپل خاوند ته بیکاره خبرې کوي. که میړې له کوره ووځي د خپل نفس ساتنه نه کوي، او که کور ته راشي د خپل خاوند ته بد رد وایي نو دا ښځه جهنمي ده. رسول الله ویلي چې دا به په جهنم کې. نن اکثره خویندې موږ وینو چې د خپل خاوند ته بدې ردې وایي، د هغه په نشتوالي باندې هغوی خوشحاله وي، او چې کله کور ته راشي د هغو په وجود باندې خفه وي، او چې خاوند یې د کوره ووځي د خپل نفس ساتنه هم نه کوي. رسول الله ویلي چې دا ښځه دوزخي او دا ښځه جهنمي ده. دویمه میرمن هغه میرمن ده چې هغه د خپل خاوند سره زیارتی کوي، د خپل د خاوند د وس نه پورته کارونو ته د خپل خاوند اړوي او په زوره ورباندې هغه کارونه سرته رسوي. د خاوند د غریب او بیچاره په زړه کې 10 روپۍ نشته، دا یې په زوره د کوره وباسي چې ما به بازار ته بیایي. هغه جامه به ما ته اخلي چې هغه د 10 زرو، د 15 زرو یا د 20 زرو روپیو ده. نو دغه میرمن چې د خپل خاوند سره زیاتی کوي، خاوند به بیچاره نو هغسې خاوند چې ښځه دې ته باسي نو اړ باسي چې د زوره د کوره اوباسي چې ته ما سره لاړ شه بازار ته، او د وس نه بره په هغه باندې شیان اخلي. رسول الله ویلي دي چې دا ښځه جهنمي ده، دا به دوزخ کې وي. دریمه هغه میرمن ده چې د کور څخه د وتلو په وخت د پردیو خلکو څخه پرده نه کوي، په ډول او سینګار له خپله کور څخه وځي. شته داسې خویندې نن ورځ موږ په خپله ټولنه کې وینو چې بغیر د عذر نه، بغیر د ضرورت نه د خپل د کورونه نه وځي، او چې کله د کور نه ووځي نو هغه اسلامي حجاب چې یو مسلمان خور لپاره د اسلام مقدس دین تایید کړی دی د هغې مراعت نه کوي، او په بدبختي او په مصیبت کې اخته وي. څلورمه هغه میرمن ده چې د خوراک او خوب څخه پرته بل کار نه وي، د مونځ سره مینه نه لري، د الله او د الله د رسول او د خپل میړه او د خاوند بې پروایي کوي. نو چې کله یوه میرمنه په دې حالت کې د کور څخه د خاوند د اجازې پرته ووځي هغه دوزخي او لعنتي ده. که الله ته توبه وباسي کیدای شي چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي، او که توبه ونه باسي په دغه بدبختیو کې به دا ګرفتاره وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله د معراج په شپه جهنم ته ورپورته شوم ومې لیدل چې زیاتره ښځې وي، په دې وجه چې د خدای او د الله د رسول او د خپلو خاوندانو پیروي نه کوي، د کور څخه بې ځایه وځي، بې ځایه سنګارونه نه کوي، د دې لپاره چې خلک په فتنه کې اخته کړي، دا ځان د خلکو څخه وساتي، نو د خلکو څخه نه ساتل کیږي. یوه ورځ حضرت عایشه رضی الله عنها، همدارنګه حضرت حفصه رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کور کې ناستې وي.
چې حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی چې هغه مبارک په سترګو لوند و. پیغمبر علیه الصلاة وسلام عایشې او حفصې ته وویل چې پرده ورڅخه وکړئ، ځان پټ کړئ ترېنه. هغو دواړو ویلې چې ای د الله پیغمبره خو ړوند دی، موږ خو نه ویني، موږ خو نه پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل که هغه سړی ړوند دی تاسو خو ړندې نه یاستئ، تاسو خو وینئ. لکه څرنګه چې سړي ته په کار ده چې خپلې سترګې د ښځو څخه وساتي، همدارنګه ښځو ته په کار ده چې هغه خپلې سترګې د سړیو څخه وساتي، نامحرمه سړي په خپله سترګو باندې ونه ویني. د ښځې لپاره دا ښه ده چې سړیو ته ونه ګوري او سړي باید هم ښځې ونه ګوري. او که چیرې وتلو لپاره ډیر زیات ضرورت پیدا شو، لکه د مور او پلار لیدل یا د خپلوانو لیدل، چې هغې ته دا اړ ده خامخا چې د هغو لیدلو ته ورشي، نو د کور نه د وتلو اجازه دې د خپل خاوند نه واخلي. ډول او سینګار دې پرېږدي، په ځان یې خیرن څادر واچوي، په خرنو جامو کې دې لاړه شي هلته، یعنې د کور په جامو کې، خرنې نه پاکې دې واغوندي خو د کور په جامو کې. او چې کله روانه وي په لاره کې دې د خپلو پښو ته او ځمکې ته ګوري، او که داسې ونه کړي دا د الله په حضور کې بیا ګنهګاره ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، زموږ خویندو او ورونو ته، تر څو چې عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخې شي.